الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. یو ملګري سوال کړی دا زما په یو کس باندې قرضه ده او زه دغه قرضې روپۍ هغه ته په زکات کې وبخښم، نو آیا دې سره اما زکات ادا کیږي او که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمه د عمل سره ادا زکات هغه نه ادا کیږي. د دې لپاره فقهاو کرامو یو دوې طریقې هغه لیکلي دي. یوه دا چې تا یو کس باندې قرضه ده، نو ته په زکات کې هغه کس ته څه لږې پیسې ورکړې او بیا ورنه په قرض کې هغه پیسې راواخلې چې کومې تا په هغه باندې قرض وي. دویمه طریقه فقهاو کرامو دغه لیکلې ده چې تا یو کس باندې قرضه ده، نو هغه کس دې بل چا نه بطور قرض خپل ځان لپاره پیسې راواخلي او بیا هغه کس تا ته دغه پیسې په قرض کې درکړي او بیا ته دغه پیسې دغه کس ته په زکات کې ورکړي، نو دې دواړو طریقو سره زکات هم ادا شولو او قرض هم ادا شولو. نو دې دواړو طریقو نه علاوه کومه طریقه تاسو په سوال کې ذکر کړې ده، نو هغې سره زکات نه ادا کېږي. نو د دې وجې نه دغه دواړه طریقې کومه تاسو په دې کې اختیاروئ، نو یوې طریقې باندې هم تاسو عمل وکړو، نو زکات مو هم ادا کېږي او ورسره قرض مو هم ادا کېږي. بحر رائق جلد نمبر 2 صفحه نمبر 243 رد المحتار جلد نمبر 2. والسلام علیکم ورحمة الله